سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر یوکم سلویختم مخی آیت کریمہ کی اللہ تعالی مثال ذکر کر د توحید او دارنگی داغ چا داغی پزڑ کی توحیدو. اس مثالون ذکر کئی د مشرکانو د کافرانو د کافرانو اعمال اغا دو قسم باندی. یو قسم عمل آغی چه آغا پا ظاہر کی خخ کاری حقیقت کی آغا خنی آغا بدی. او دویم قسم اعمال داسی چه آغا ظاہر کی بدخکاری او حقیقت کی بدی. دارن بے قسم عملونا چه آغا پا ظاہر کی خخ کاری او حقیقت کی خنی داغی مثال دیوسنی آیت کریمہ کی ذکر کئی. ظاہر کی خخ کاری بل سر خیر خیگڑ کئی بل سر احسانات کئی لکه منگا و تاسو گورو زمنگا پا دے ملک کے چکم زے کیوم چرتا سیلاب راشی زلزل راشی یا بل صافت راشی نو دا بار انجیو برازی او آغا بدل تا پیسے لگئی خیمے ورکی راشن ورکی د خوراک سیزون آغا ورکی دا علاج دا پارا دویان آغا ورکی. اس دیتا چیو گورے نو ظاہر کے دا خخ کاری زکا بل سر احسان دے او دا بل دا مصیبت پا وقت کے پکاری دل لی کہ آغا پا مصیبت کے دے و پاغا ٹیم کے دے پکار راغے نو ظاہر کے دا عملون آغا خخ کاری و حقیقت کے دا خندی داغیم دا دے شاعت سا مقاصدی مقاصد دنیا کے دائی چه دا مسلمانان زمونگ نا متاثر شی زمونگ دا دین خپل کی اصل کے دا کار دا دا مسلمانو بل سر احسان کول بل سر خکول جون پا صفایه پا پاک دامنے سر تیرول آغا سیزو نمونگ نا کافرانو خپل کرل زمونگ لاری کسے گندا زمونگ نالے گندا زمونگ کورونا و زمونگ دا اسیدو زین آغا گندا فروٹ مو خوڑل نو چه مو خوڑل بطور مثال کے لو خوڑل نو چه پوستا کم کم زیکیو غرزونال تبم غرزولی امرود مو خوڑل نو دا پاس سر تیو خورو دانے مو چه کم زیو غرزولی نال تم غرزولی مالٹا مو خوڑا کینو مو خوڑو بس پوستا کی چرتاو غرزو و چینو کینو خورو پلارا باندی روان دا خیال نشتا چیر پدے بانی لارا گنده کیگی یا پدے بانی سوک درزو خری چاہتا با نقصان رسی یا بدا زی چا صفا کری او زی دوبارہ گنده کوم اغاو پی بانی خواری کری محنت کری او زی اور لمخ سرا اغا گنده کوم دا سوچ زمونگا نشتا. حال دادی چه دا حکم دا شریعت و دا اسلام و دا منگ ناغی واغست اغی خپل کو دا اغی زیون آغا پاک دا اغی کارون چیون آغا سم او دارنگی بل سر احسان و خیگڑا دا احسان و خیگڑا چه دا دا مسلمان کارو دا حدیث و مبارکون دا معلومی گی لکه گاونڈی سر خکول مصیبت زده سر خکول مڑیو شو دری روز اغل روٹے وڑل دا خو اسلام ویلی دی او شریعت ویلی دی بیمار دی بیمار پرسیل ورطلل دا آغا تا پوس کول او شریعت ویلی دی اس چیو یو کار راخ لی خو منگ نے آغا پاتی دے وغیخ پل کڑی اس منگ ازان نا متاثر کئی دے دا پارا چی دے زمنگ دین تراشی او دے دا اسلام پریگ دی دوی مدار چی آغی کے پٹ پٹ پرچار آغا دا خپل دین کئی کہ عیسائیان دین آغی دا عیسائیت پمپلیٹ ام پا کی خورائی دے دا پارا چی خلق داو گوری آغا عیسائیت تراشی کہ یہودیان دین آغی دا یہودیت پمپلیٹ خورائی دے دا پارا چی داو گوری آغا یہودیت تراشی داو پا کی دنیاوی مقاصد دا غی دی و اللہ تعالیٰ دا کارون دنیا کی پا نظر خرازی و آخرت کی گردے سے فیدشتر نا اندستر و خود ناراض
ځان یې ستړی که مال او دولت یې ولګاو زندگی چې نه خرج کړه آخرت کې ورته د دې څه ثواب نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي؟ عقیده پکې نشته، اسلام پکې نشته، توحید پکې نشته، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل پکې نشته. د عبد الله ابن جدعان په باره کې دا د هغه دور یو لوی سخي تیر شوی دی. د هغه په باره کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کیږي چې هغه ته به د سخا څه فایده ورسوي. نبی علیہ السلام ورته نه، غټې غټې سخاګانې به کولې، زمونږ سخا سي، زمونږ سخا دی چې چرته یو چرګ مسور کو او هغه مو چرته چاته کېښوده، هغه هم چې میلمه راشي نو هغه ته کېږدو. خیرات کوو نو خیرات کیسې خو چېرته یو دیګ روجې پخې کړو هغه هم بغیر غوښې، دا زمونږ خیرات دي او دا زمونږ چې نو سخا وي. د هغوی سخا به داسې و روغ اوښ به یې هغه سور کړ، رویت به یې کړ او کې به یې ښود او خلکو ته به یې راځئ. غم خادي پکې نه وه چې دته وینا کوم او دته نه کوم، نه بس اعلان به یې وکړ راځئ، خلک به راغون شو، ګیر چاپېره به ترېنه کېناستل او د هغې نه به یې غوښې خوړې. ورته یې د ده سخا به څه فایده دله ورکړي؟ نبي علیه السلام ورته نه، وی ولې؟ وی دا ځکه چې د الله تعالی سره شریک جوړېده، شرک کېده او د ده دا تندی تریو شوی نه دی د دې لاس چې دا ولې کېږي او ایمان پکې دغه نه و نو چې نه و پکې نو دا ولې فایده نه ورکوي. دې د وجې نه بنیادي څیز هغه عقیده ده چې عقیده برابر نه وه که هر څومره اعمال کې هغه اعمال ضایع کېږي. الله وایي الذین کفروا اعمالهم کسراب، د دې د عملونه په شانتې د شګوګل دي اور بن کې د دې د عملونه په شانتې د شګوګل دي. شګوګل دا څه ته وایي؟ دا د اصل کې خو د ساراګانو کې اوس نن سبا زمونږ د دور کې په دې روډ باندې چې ځي سیده روډ او د ګرمۍ چې نو روزي وي تیز نورې د غرمه کې روانې نو لرې چې ته ګورې نو تا ته به داسې ښکاري چې اوبه دي، ګاډي پکې تېرېږي د هغې تصویر به هم پکې ته ښکاري لاندې، داسې به پړق وایي، ته به یې اوبه ولاړې دي. تږی سړی په هغې باندې دا خیال کوي چې دا اوبه دي او چې زه ورشم دی نه به اوبه واخلم اوبه به استعمال کړم، چې هغې له ورسېل ته اسم دي شګې وي اسم پراته ني. دغه شانتې د دوی د اعمال دي. دوی په دې دنیا کې ډېر ښه کارونه کړي او ډېر به خوشحاله چې مونږ خو ډېر کارونه کړي دي او مونږ ته به څه میلو شي، او چې آخرت ته لاړ شي نو آخرت کې به ورته اسم میلو نه شي. څنګه چې دغه سړی ناکام او نامراده واپس شو دغه شانتې به دی هم ناکام او نامراده. یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. الله به بیا مومي دته به دا عمل پوره بدلی ورکوي چې کوم ګناهونه هم کوم کفر او شرک یې کړی د هغې سزاګانې به ورته میلاویږي. دې د وجې نه بنیادي څیز هغه عقیده ده. عقیده هغه سمول غواړي چې عقیده د توحید او د الله تعالی د وحدانیت چې په هغې کې شرک نه وي. کله چې په عقیده کې شرک راغی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، الله تعالی د ذرې برابر شرک نه معاف کوي. که خوښه شو د شرک نه علاوه د نورو ګناهونه معاف کول نو معاف دی کی، هغه مرضی ده. که خوښه شو نو معاف دی کی، او شرک بالکل نه معاف کوي. د قانون دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. دې د وجې نه چې عقیده سمه وي په هغې کې شرک نه وي او هغې کې د الله تعالی سره حصهدار جوړول نه وي. که هر قسمه مصیبت راځي اواز به یو الله تعالی ته کوم، عبادت به یو د الله تعالی کوم، متصرف او اختیارمن به یو الله تعالی منم. دا نه چې د فلاني ځای تصرف یې فلاني پیر صاحب له ورکړی دی او د فلاني ځای تصرف یې فلاني پیر صاحب له ورکړی. تصرفات چاته الله تعالی والا کړي نه دي، تصرفات و اقدارمند او اختیارمند صرف الله دی. مونږ سوره فاتحه کې وایو مالک یوم الدین، واقدار د ورځې د بدلې دی. هلته بیا مفسرین وایي چې دا ورځ د بدلې ځکه ذکر کړی دی چې د دنیا کې خلک دا دعوې کوي چې زه باچا یم زه باچا یم زه باچا یم، هلته به دا باچایي هم ختمې شي. ورنه واقداري او اختیارمندي دلته هم د الله تعالی ده او هلته هم د الله تعالی دی. واقدار او اختیارمند به یو الله تعالی منو، د عبادت لایق به یو الله تعالی منو. عالم الغیب
په پټو باندې پوهېدونکي دا به صرف یو الله تعالی من. یعنې چې لاړ شه پیر صاحب له لاړ شه او پیر صاحب ته وایي ورشه پلاني قبر سره خوا کې چې نو تعویذونه ښخ دي او هغه یې لر وباسي، یا به در باندې دمه چې د بر نه به تعویذونه راپروزي، دا پیریانو راوړل. پیریان په خپله باندې په غیبو نه پوهېږي نو هغوی ته په خپله باندې پته نه لګي. سلیمان علیه السلام ورته مخامخ ولاړ دی او بیت المقدس جوړوي. سلیمان علیه السلام وفات شوی دی، ساعت نه وتېره او دې ته پته نه لګي. کله چې سلیمان علیه السلام امسا وینو وخوړه او هغه راپرېوته، نو په دغه وخت کې پیریانو وی دې خلکو ته ښکاره کړه. قرآن وایي سورې سبا کې راځي خلکو ته ښکاره کړه که دوی په غیبو باندې پوهېدې نو دوی به اوس دې عذاب کې وخت نو تېر کړی. پیریان په خپله په غیبو باندې نه پوهېږي. دا خو مونږ چې د ماشوموالي نه د دې وړو دا ذهنونه خراب کړي. د وړو نه مخکې هغه دغه به یې کول بسنګي چې ورته وایي هغه شی به یې کول، نو دوی به څه چې ورک به شو ترې نه وایي پیریانو ماماګانو خپل څیز مو والی خپل څیز مو راکړي. د وړوکوالي نه چې نه هغه شی ذهن ته ورچولي نو چې دی غټ شي نو دی وایي پیریانو ته چې نه هغه پته لګي. پیریانو ته پته نه لګي، هغوی هم په غیبو باندې نه پوهېږي. دا ټول څیزونه دا به الله تعالی له مني چې څوم کوي هغه الله تعالی کوي. تبلیغیان په یو جمله کې رابندوي چې څوم کوي دا ټول هر څه الله تعالی کوي. بنده اختیارمند نه دی. عقیده سمه کا چې لږ عمل هم وکړي د هغې به ثمره میلو شي، او چې عقیده دې خراب وي نو که ډېر زیات عملونه وکړي نو بیا ګوره څه میلاویږي نه.